نو فرشتو د دې نه مخکې په دې مخ د ځمکه پیریانو سیدل د هغې حالت یې لیدلی و چې هغې به یو بل سره فساد کو، قتلونه به یې کول، غلاګانې به یې کولې، ظلمونه به یې کول او د الله د حکم خلاف ورزی به یې کولې. نو هغې دا سوچ وکړه چې دا ځمکې د ټول مخلوق به همدغه ډیوټي بس دغه به یې کاري. اتجعل من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نقدس بحمدك ونقدس نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله کته د خپل پاکه بیانولو لپاره مخلوق پیدا کې چې ستا پاکی بیان کی، ستا عبادت کی، ستا صفتونه کی، مونږ کو کنه که دیله پیدا کې خو هغه مونږ کو او که دیله پیدا کې چې په مخ د ځمکې څه بل څه حکمت ته پکې وي مقصد له پیدا کې دینه مخکې مونږ پیریان لیدلی دي هغې په ځمکه کې فسادونه کړي دي، قتلونه یې کړي دي. دی به هم ګورې په دا مخ د ځمکه کې فسادونه او قتلونه کړي. هغې ته پته وه چې ته خلیفه پیدا کې په مخ د ځمکه ابه په شکل د فرشتي نه زمونږ په شان ډوډۍ ته به یې چتي لکه د پیریانو، جامې ته به یې جتي لکه د پیریانو، عزت ته به یې جتي، مشرۍ ته به یې جتي او په دې جامه او په دې عزت او په ډوډۍ او په مشرۍ به یو بل سره جنګونه کوي، یو بل سره به حسد کوي، یو بل سره به بغض کوي لکه پیریانو چې کړي دي. نو ته به خپه خدایه، تا به خپه کوي. اللہ جواب کے او فرمائل انی اعلم ما لا تعلمون، تاسو نہ پوئے ز پوئےگم، تاسو نہ پوئے او ز پوئےگم. پیدا کوم تاسو سره مشوره میں اکڑلا او د مشورې دلته وسغه مار وستنه ټکی چې وې هغه د الله حکمت پکې داو، هغه غټ حکمت پکې داو. رسو دته وې انی اعلم ما لا تعلمون، تاسو په هغه څیز چې تاسو نه پوهېږئ د ما په هغې م علم دی او د هغې نه زیات علم دی. زه پیدا کوم د آدم. حضرت آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کړ د تور څخه خټې نه. الله آدم علیه السلام وجود جوړ کړ او دی پیدا کړ. چې کله پیدا کړ نو رب العالمین دې کې اوس د علماو څه اختلافي اقوال دي. خو زه بس تاسو د پوهې دپاره چې تاسو پې پیښې هغه اسانه توجیه درته وکړم، اگر طالبانو درته نه کوم. رب العالمین دا فرشتې هم کېنولې او دا آدم هم کېنول او بعضې څیزونه یې ورته وښول. نو هغه څیزونه داسې و چې هغه د فرشتو په علم کې نه راتلل او د آدم علیه السلام په علم کې راتلل. هغه زده کولی شو او فرشتو نه شو زده کول. لکه زه به د هغې یو مثال درکړم، لکه غم شو، لوګه شوه، موړوالی شو، خوشحالي شوه. اوس فرشتې په دې نه پوهېږي، په هغې لوګه خو نه راځي، په هغې تنده خو نه راځي، هغې لوګې تندې نه څه خبر دی، په هغې پریشاني خو نه راځي، هغې د پریشانۍ نه څه خبر دی. او آدم علیه السلام په دې امورو په دې ډوډۍ او په خوراکه خو که جنت کې هم پیدا دی نو جنت کې خو ټیک ده چې لوګه نه راځي، لیکن د خوند دپاره خلک ډوډۍ به خوري، موړوالی خو راځي که نه. تنده خو په جنت کې نه راځي، لیکن د خوند دپاره به خلک په جنت کې اوبه څکي نو هغه د تندې ضد خوب راغی که نه چې موړوالی دی. نو دا قانون دی چې یو ضد راشي نو په بل خلک پوهېږي څه ناڅه. خوشحالي آدم علیه السلام ته میلاو شوه او ډېره خوشحالي ورته میلاو شو. په جنت کې خوشحالي نور هم زیاتېږي، ځکه هغه کیفیتونه چې هغه انسان د هغې ادراک او د هغې پویه حاصلېدله او د فرشتو په هغې نه پوهېدل، هغه څیزونه یې ورته وښول. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. نو یوازې آدم علیه السلام ته نه دي ښودلی، د فرشتو ته په شریک یې ورته وښول. خو علما لیکي چې د آدم علیه السلام ذکر وشو او د فرشتو ذکر ونه شو، وی دې کې حکمت ده چې د علم کومه فایده و هغه آدم علیه السلام حاصله کړه او فرشتو حاصله نه کړه. بعضې حضرات وایي چې دې کې مختلف توجیحات دي، خو زه راته هغه اسانې ویم چې تاسو به پیش تحقیقی ګرانی د طالبانو درته نه ویم. او بعضې حضرات وایي چې نه، دا د فرشتې خو د مخکې نه الله پیدا کړی وي، نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه او ورته الله په زړه کې مخکې نه اچولي
او آدم علیہ السلام رستو پیدا کن نو د سره چې کم سیزونه متعلق دي نو هغه هم د تم خدای پړه کې واچو. لکه ماشوم چې خدای پیدا کی نو مدرسه کې د سبق نی ویلې خو دې په لوګه پیژني او د مور په سینه راخکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ته چا چل نه دی ښولی دا الله ورته په زړه کې پخپله اچولي یا د جړا چل ورته خدای پاک ښولي چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوی دی خپېړه قول په دې پوی دی چې ګرمي وشي یخني وشي نو دی جاړي په دې پوی دی د قرنګ فرشتو سره چې کم سیزونه متعلق و الله ورته زړه کې اچولي او آدم علیه السلام سره چې کم سیزونه متعلق و هغه دته خدای پړه کې ور واچول. د آدم تخصیص یې ځکه وکړو چې دې وخت کې دته واچول فرشتو ته مخکې اچولي دي. نو الله اوس د ټولو نه امتحان اخلي انبئوني باسماء هؤلاء دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی هغه څیزونو تپوسونه یې ترې وکړل چې هغه فرشتې سره د هغوی اړو څه تعلق نشته او نه فرشتې پیژني او نه فرشته جواب ورکولی شي او حضرت آدم علیه السلام د یو څیز فرفر جواب ورکړ جواب یې ورکړ وګوره وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو ته وی زه پوهېږم په هغه څیزونو چې تاسو په هغې نه پوهېږئ. زه اصل کې دې دپاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي دا خو به کوي اخو به په مقرروم خو دې صرف دې دپاره پیدا کوم چې زما دین او زما احکامات و خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسوي او هغه رسول به هله کېږي چې د خپله پویه حاصله شي د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسوي که د یو سړي علم نه دی به بل ته څه وښیي لکه ما مونځ زده کړه نو زه به بل ته مونځ وښیم او چې ما مونځ نه زده کړې بل ته به څه وښیم ما د حج احکام زده کړي دي نو بل ته به ورسوم او چې ما په خپله د حج احکامات نه زده کړې په حج نه پوهېږم بل ته به څه ورسوم. یو سړي د دې حج په دې لومبۍ ورځ باندې د مینا په دې لومبۍ ورځ تاسو د الله ټول بوت دی کی هغه درې کاره کول دي. لاول جمر عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دا ولي غټ شیطان په وو کاڼول. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي دم شکر ورته وایي الالا. دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي او څلورم نمبر بیا ځي طوافي زیارت لا خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي سنت دی په سبا هم کولی شي په بله ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راله یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به وروستو خرایو بل ورته وایي چې نه سر به مخکې خری شیطان به وروستو ولی جګړه جوړه شوه دواړه امیان دي پته ورته نه لګي. یو سړی را روانو برګ رومال یې سر نه تاو کړی نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به حاجیانو سر نه تاوه پخوا چې به حاجي د سر نه د حج نه راغی مونږ ته یاد دي چې رابغې نو څو ورځې به یې سر نه برګ رومال تاو کړی دا به ردی نه خو که څوک بیلمه راشي چې دی پکې پیژني چې دا حاجي صاحب دی نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی هسې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی په دې ګوندلو دی میله کې چې دا کم څاروي خرڅوي دا ټیکهداران نو دوی حجونه نه کړي خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي نو دی اوس غریب حج نه دی کړی برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی او خلک ورته هسې حاجي صاحب حاجي صاحب وایي او چې دې دواړو دا سړی صحیح که هلکه وایي دا شیطان به مخکې ولو بل وایي نه ذبح به مخکې کوو وایي هغه د حاجي صاحب راغی ورګه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو حاجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې ولو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وایي چې حاجي خو نه یم خو دغه یې خرابېده پوزیشن یې خرابېده هغه ورته راسټ داسې وګرو یاره وایي ما ته د هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي ګوره هوښیار سړی دې ته وایي ما ته د هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي ځان یې په دې خلاص کو. اوس هغې خوار حج نو کړی سي برګ رومال تړلی نو هغه له بل ته به څه ووایي نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه ناپویه به بل ته رسی که نه چې پویه دې نیسه به ورسی. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی د خدای احکامات به امت ته رسی مخلوق ته به رسی نو اله به رسی چې پویه خو یې وي که نه
اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده، دا ډیوټي د چا ده؟ د آدم علیه السلام. د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډیوټۍ ورکړي دي، باران کې مقرر کړي، څه په هوا مقرر کړي دي، څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي، خو ورسره تسبیحات به وایي، سبحان الله به وایي، الحمدلله به وایي. هغې له هغه ډیوټۍ دي. هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شابه تعالی مې علم درک او ته کښېنه او درس و تدریس کوه، یا په منبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه، او یا په مدرسه کې استاد شه او خلکو ته به دین رسې. دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام. نو الله وی چې تاسو نه پوهېږئ زه چې کوم انسان مقررومه به زما خلیفه وي، زما احکام به خلکو ته رسوي، او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولی، به عالمي، هغه به عبادت هم کوي ورسره. خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري دی که نه؟ عبادت بالا کې چې د مونځ به کله کې ته چې د مونځ علم دی راشي، حج به کله کې حج عبادت دی چې د حج علم دی راشي. نو دله مخکې علم پکار دی. نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم، هغه مقصد علم دی. اب تاسو کې زیات دی او که په هغه کې زیات دی. نو چې هغه امتحان یې واغېشته، نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی. اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو، نو د هغې جوابونه یې ورکړل. او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لره، نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنکړی شو. الله ځکه وي انی اعلم ما لا تعلمون، فقط عبادت له نه پیدا کوم، خو تاسو زما کوئ. زه پیدا کوم دی لکه دی به زما عبادت هم کوي، خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلکو ته رسوي. ملا بی، عالم بی، د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو ترقی ورکړه. ولې؟ بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم، شابه اوسو ته سجده وکړئ. دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو؟ په دې نه چې جنت کې اوسېږي، جنت کې ټولې فرشتې پې لګیا دي. دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي. دغه وخت کې خو آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نو شروع کړی، او فرشتې خو په اربونه کربونه کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي. دومره عبادت کوي لا یسأمون، ستړي کېږي نه پې خوب راځي، نه پې ستړی راځي، نه پې تکلیف راځي، نه پې بیماری راځي. کومه فرشته چې الله په کم وخت پیدا کړې ده او کومه ډیوټي ولا مقرر کړې ده، په هغه ډیوټۍ لګیا دي، هم کار کوي، ورسره د الله عبادت هم کوي. نه لوږه شته، نه تنده شته، نه ستړی شته، نه بل څه شته. او دونه عبادت چې زه درته نشم. په دې اسمانونو کې نبی علیه السلام مبارک یو ځل وفرمایل وی اتت السما، اسمان چینګار کوي، وحقت لها ان تأطو، وی دا ولا مناسب دی چې وچینګېږي. ولې؟ وی یو لحظه په اسمان کې داسې نشته چې ما ته په فرشته په سجده نی پرته. دونه عبادت کوي فرشتې. او د قیامت ورځ چې څومره عبادت یې وکړه، دا په اربونه کربونه نام زیات کال عبادت. او چې د قیامت ورځ شي نو دی به سر پورته کي د سجدې نه، څوک به د رکوع نه سر پورته کي، څوک په قیام نه سر یې ښکته کړی دی ابه سر پورته کي. د چا یو ډیوټي د چا بله، نو دی به څه وایي؟ سبحانک، خدای ته د هر عیب نه پاکې. ربنا یا ربنا، ای زمونږ ربه، ما عبدناک حق عبادتک، الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې هغه هم دله نه دی کړی. مونږ څه عبادت دی؟ لوبې نخریم شروع کړي دی، په هغې باندې په خدای پاک باندې د ورځې 15 شپېته احسانه ولاړو چې خدای دا مې دله وکړو، روژه مې دله ونیول، روژه مې دله ونیول. دغه عبادت خو فرشتو کو، او بیا م ورته وي په سجده ورته پروزی. د الله حکم څوک وایي سجده الله ته وه په طرف د آدم وه، څوک وایي نه دا تعظیمي سجده وه، بس د الله حکم هغه وخت جایز وه، پریز ورته سجده ورته وکړئ. د دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړ، د فرشتو مسجود چې هغې ورته سجدې ولګولې. او دغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړ، ابوالبشر یې جوړ کړ، او دنیا ته راکوز کړ د احکاماتو د رسولو دپاره. که د عبادت وی، خو عبادت خو فرشتې کوي، او فرشته به د انسان په شکل کړی وه که نه، چې د لاندې ځه
او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو، په بله طریقه هم بچی پیدا کولی شو. نه، علم هغه برکتي څیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو، فرشتې پاس نه شوې. الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لویی په فرشتو ښکاره کړه. الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړو چې تاسو ته معنوي چې نه پوهېږئ، زه پوهېږم. او د علم په برکت هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې وله پیغمبري ورکړه. دا یو مثال.